بعض بزرگان د 15 شعبان د پاره یو وظیفه ښیي چې 15 شعبان ماښام لمونځ وشي سورت یاسین به 3 ځله ووایې یو ځل په دې نیت باندې ووایه چې یا الله زما عمر کې خیر او برکت واچې عمر مې زیات کړي سورت یاسین به یو ځل ووایې په دې نیت چې عمر د الله زیات کی نو د عمر کې به د خیر او برکت واچولی شي سورت یاسین یو ځل په دویم ځل به سورت یاسین دې دپاره وې چې هر قسمه بلاګانې او مصیبتونه په ما راځي نو د هغې نه مې د الله بچ کي نو هر قسمه سختی تکلیف مصیبتونه د هغې نه د بچاوي دپاره په دې نیت سورت یاسین به په دویم ځل ووایې او په دریم ځل به بیا سورت یاسین په دې نیت ووایې چې د الله نه غیر بل چاته محتاج نشمه هیڅ چاته به حاجتمند نه نو درې ځله سورت یاسین ورپسې بیا یو دعا ده نو هغه دعا به ووایې نو راتلونکي کاله پورې ښه په خوشحالۍ به وخت تېرېږي او هېڅ قسم تکلیف به درته نه رسېږي دا یو اسانه وظیفه ده په کال کې یو شپه ده 3 ځله سورت یاسین او دقه دعا اوس 15 شعبان د کلندر په حساب باندې او یا د اخبار په حساب باندې د جمعې شپه راځي خو زموږ د دې لیدو کې کله کله فرق راځي څوک وایي دا خو نن نه ده پرون وه نو زه خیرت ته ورسره احتیاطاً د زیارت شپه م یو ځای که د زیارت په شپه م دا وظیفه وکړه او د راروانې جمعې په شپه باندې هم دا وظیفه وکړه نو عمر کې به د الله خیر او برکت واچوي د هر قسمه بلاګانو مصیبتونو نه بچ شي او د الله نه غیر چاته به محتاج نه ټول ضروریات به د الله پاک پوره کوي داسې د اخترونو شپې وغیره دا دې کې بخښنه کېږي خو د بعضې بزرګو شپو کې چې عام د بخښنې اعلان کېږي نو بعضې خلک په هغې